السلام علیکم خوږو لیدونکو او کتونکو راځئ چې خپل کشران په متل پوه کړو او د پښتو ژبې په خدمت کې خپله برخه واچو او متل ژوندی وساتو. متل د نورو ژبو په شان د پښتو ژبې یو عظیمه سرمایه ده. متل په اصل کې سوونو کاله زوړ تاریخ لري او متل دا قسمه خبرې ته وایي چې د بلې خبرې په شاني او یا د بلې خبرې مطلب ښکاره کوي او څرګندوي او موږ په اسانه پوه کوي. بلکې دا هم ویلی کېږي چې متل اوږده قصه په لنډو ټکو کې بیانوي. نو راځئ چې متل او د متل په پس منظر ځان پوه کړو او نورو سره دا ویډیو شریک کړو. متل دی چې اصیل له اشاره او کمسل له ډانګ. دا یو عام او ساده متل دی. اصیل او کمسل په دوه معنو کې استعمالیږي او د پښتو په سیمه کې اصیل د اوچت نسل یعنی د ښه او زیاتر علاقو کې د افغان قام دپاره او کمسل په بعضو علاقو کې د کسبګرو خلقو دپاره استعمالیږي. او کسبګر خلک تاسو پیژنئ، زه وضاحت کول دلته نه غواړم. او دویمه معنی دا هم موږ کولی شو چې کوم ښه اخلاقو اشرافه او روغ خلق وي نو هغوی په اصل باندې ولیلی شي او یادیږي، او چې کم بدماشان دي، شیطانان دي او بدخوی او شرارتي خلق دي نو هغوی په کم اصلو باندې یادیږي. که یو کس چېرته څه شرارت یا څه مسخره یا جنګ جګړه یا څه وران کار وکړي او د بل چا په نصیحت په یو پیره دوه پیرو هغه منی شي او هغه وران کار نه ووړي او هغه پرېږدي نو وایي چې دا اصیل دی. او که چېرې هغه کس بیا منې کولو نه پس هم نه صبرېږي او هغه غلط کار بار کوي، هغه مسخرې، جنګ جګړې، شرارتونه جاري ساتي او یا په ورانو او په بدو لارو سر وي نو پوه شئ چې دا کمسل دی. او دی په اشاره یعنې په خبره نه پوهېږي نو دا او نه منې کېږي. نو دا متل ځکه مشهور شوی دی چې د کمسل دپاره لوړ یعنې ډانګ او اصیل له اشاره. او دا یو ټپه هم را یاده شوه، وایي چې یو اشاره ورله کافي شي اصیل د چا چې مور او پلار تیر شوي وینه. که زما دا ویډیو خوښه شوي وي نو مهرباني وکړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټس او لایک